أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی درس کې دا خبره تیره شوه چې کافرانو د طرف نه د نه منلو دپاره کومې بانې وي چې هغو کله وي چې دا څنګه پیغمبر دی چې دی ودونه کوي او بیبیانې دي. کله به وي چې مونږ چې څنګه معجزه غواړو ناشنا کار تا نه غواړو داسې وکړه او کله به وي چې ته په حق او مونږ په ناحق یو مونږ نه منو مونږ باندې عذاب راوله. الله پاک د هغې ټول جوابونه وکړه. ورپسې دا خبره شروع وه نو نننی سبق اولم یرو انا نأتی الارض. الله وی دو نګوري چې موږ د دو ملک ته راځو دنده کیږو د دو ځمکې ته راځو او د دو ځمکه موږ کمو. د کافرو ځمکه کمو. څنګه کمو؟ لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتللو نه مخکې ټوله ځمکه د کافرو په قبضه کې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغې مدینه ته نه لاړه کمه شوله. ورو کېدل فتوحات کېدل مکه فتح شوله. ابوبکر صدیق دور کې عمر فاروق دور کې دا خبره ورسېدله 22 لاکه مربع کیلومتر ته فلسطین شام عراق دا پکې رالل. او بیا عثماني غنی رضی الله تعالی عنہ دور کې 4 لاکه مربع میل ته ځمکه ورسېدله. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دور کې بیا فتح نه دي شي زیاتې ځکه دغه ډېرو اندرونی اختلافات ډېرو بلکې هغه کومه چې ونو هغې کې هم څه کمې راغلی. بیا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دور کې بیا 4 یا 15 لاکه مربع کیلومتر ته ورسېدله ځمکه. نو دا ځمکه چې ورسېدله نو داسې بل ځای نه خو نه راغلی خو دا دغه د کافرو هغونه اخیستلی کېدله چې د هغو هغه کمه شوله کمو مونږ الله وایي. لکه یو سړي 300 کناله جیداد دی جو 15 کناله یې خرڅ کړي نو
295 پاتې شو 15 نور خرڅ کړو خرڅو کمیده خو جو ختم شو نو الله وی کافر زمکه موږ داسې کومو او یا مقصد معنا دا ده چې د کافرو طاقت او زور منګه کومو په اعتبار د تعداد سره یعنی مطلب دا دی چې مخکې په دنیا کې 1 لاکھ کافر پاتې کېدل نو سبا کې مسلمانان شو جو کم شو چې سل پکې مسلمانان شو سل ته کم شو ننقصها من اطرافها او یا الله پاک وي دوه منځه عذاب راولم د با سیلاب په شکل کې د طوفان په شکل کې د وبا په شکل کې زلزلې په شکل کې په سبب د شرک او د ګناهونو د دوی نو مړی کما چې کله مړه کما ختم شي چې کله ختم شي نو ځمکه ته نوم پاتې شي جایداد او ارث ته پاتې شي نو گویا کې دا دونه واغستلی شو او بیا الله د خپل د ذات طاقت پیش کی چې والله يحكم الله فیصله کوي او فیصله چې کله وکي لا معقب لحكمه د الله پاک فیصله څوک واپس کولی نشي رستو کولی نشي او دارنګې د الله فیصله چې دا هغه څوک چیلنج کولی نشي زمونږ پاکستان کې غټ دغه چې دی تکړه فیصله د سپریم کورټ ته هغه هم چیلنج کولی شي الله وی زما فیصلې څوک نشي چیلنج کولی که چېرته داسې وی داسې کېدلې نو هر چا به روزانه د خپل د مړو فیصلې چیلنج کولی چې زما د پلار چې مړ دی دا په غلطه مړ دی زما د زوی چې مړ دی دا په ناجایزه مړ دی زما د ښځه چې مړه ده دا بې وخته مړه ده زه نه منم دا فیصلې به چیلنج الله وی لا معقب لحکمه زما فیصلې څوک چیلنج کولی نشي دوباره اپیل پې نشي کولی واپس کولی نشي رستو کولی نشي کل عدم لکه زمونږ کوټ چې فیصله وکړي یا زمونږ کوټ کچېری چې فیصله وکړي چې دا فیصله کل عدم ده نو هغوی چې د کل عدم فیصله وکړي یعنې نشتي ختم ده الله وی زما فیصلې څوک کل عدم کولی نشي ختمولی نشي نو دا دومره غټ طاقت مظاهره ده چې الله وی زه چې کومه فیصله وکم هغه بیا برقراري قایمي دایمي همیشهی د چا وس نه کېږي د هغې د بدلولو مخکې کولو رستو کولو او وهو سریع الحساب الله ډېر زر حساب کوونکی دی نو د دې آیت مقصد دا شو چې الله پاک د کافرو ځمکه کمی په سبب د فتوحات د مسلمانانو خو چې کله مسلمان جهاد کوي اوس خدا بعضې خبرې مونږ کولی نشو که نه مطلب جهاد یا مسلمانانو کې غیرت د قرآن په درس راځي او قرآن درس د جهاد دعوت ورکوي قرآن جهاد دعوت ورکوي خو مونږ چې کله د جهاد ټکي له راشو نو دې ځای کې مونږ ووایو چې یاره جو جهاد چې دی جدا سې اخوا دې خو غن به کوو هغې وجه دا ده چې اوس وایو نو مونږ خرابېږو ځکه امریکا نه خوښوي که نه نو چې امریکایي نه خوښوي نو بیا زمونږ که امریکي چې څه فیصله وکړو نو هغه زمونږ فیصله یې که نه هغې کې خو بیا مونږ اخوا دې خوا کولی نه شو نو مسلمانان به په جهاد باندې د کافرو نه ځمکې اخلي خو جهاد دپاره هم څه شرایط دي داسې هم جهاد نه دی چې سړی د ځان سره بم تړي یا مطلب دا دی چې ګرنیټ دې تړي او په بازار کې او په جماعت کې او په لاره کې او په سړک کې او په ګودر کې د درزو باسي دا جهاد نه دی مسلمان د مسلمان وجني جهاد طریقه کار دی اصول له اول نمبر دا دی چې ریاست اسلامی ریاست چې دی د هغې امیر مشر د ریاست د ملک مشر چې دی هغه چې د ملک مشر دی نو هغه به په اړر د هغه په حکم د هغه په منشا باندې کوم ځای کې مسلمانانو ته تکلیف دی هغه به د مسلمانانو لښکر تیاروي بیا به امیر مقرروي
امیر او لخر نه مخکې لېږلو نه مخکې به له دعوت ورکوي دعوت نه ورکوي نو بیا به ورته د ټیکس او د جزیې دغه ورکوي چې جزیه راکوه دا به ورته وي دا نه وي نو بیا به ورته تیار شو زما جهاد ته زه به تا سره جهاد کوم بیا به مسلمانانو مشر او امیر هغه به دا چل کوي او لښکر به لیږي بیا به هغو هلته جهاد کوي خو موږ خو به هر حال موږ خو عوام یو موږ باندې خو دومره دغه نه دی نو زموږ فوج دی 1 نمبر فوج دنیا کې تکړه فوج دی نو هغو په خپله دا کار کوي موږ ته ضرورت پاتې دومره نه شو اولم يروا أنا نأتي الأرض اولم يروا آیا دو غور نه کوي فکر نه کوي سوچ نه کوي آیا دو نه ګوري یرو مانا قتلل دي لکه موږ ویل ته دومره نه ګوري مانا قتلل دي ته دومره سوچ نه کوي ته دومره فکر نه کوي موږ تا چې پلان کې ته کنزل کړ ته دومره نه ګوري مانا دا چې ته ګوري ته ته ښکاري او قتلل نه مراد غور فکر سوچ دی اولم یرو آیا دو غور نه کوي آیا دو فکر نه کوي او سوچ نه کوي انا نأتی الارض یقینا چې راتله کوو موږ الارض ځمکې ته یا ملک ته د دې کافرانو ملک ته یا د هغو ځمکې ته موږ راځو معنا مسلمانان دي ننقصها کمو موږ هغه نقص کمولو ته ویل کېږي ننقصها موږ هغه کمو من اطرافها د غاړو پیسکونه من اطرافها د طرفونو الله وی موږ د دوی ځمکې ته راځو نو هغه موږ کمو د طرفونو معنا غاړو نه مسلمانان لږه لږه قبضه کوي او دونه کمیږي مسلمان سره زیاتېږي دا کوم سړی چې برید کې لږ ورانکاری که نه تاسو به هم د داسې سړي سره واسطه ډېره راغلي پوه به یې برید کې چې کوم سړی ګوتې وي برید کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی لعن الله من غیر منار الارض دا الله لعنت دی په چا باندې څوک چې د ځمکې بریدونه ورانوي بریدونو کې ګوتې وي دیندار خلقو به واخر بل نو برید د برالل نو دلته به یې نریبل که یوی به یې کوله نو چې برید ته به راورسېده نو دې ته به نه نږدې کېده برید ګټې ته به پخوا خلقو لاس کول دا ګناه دی دا ګناه دی اوس هغه ګناه ختم شوی دی برید ځکه ګناه دی چې نبي علیه السلام ویل دي که نه په داسې سړي دی الله لعنت وي چې څوک بریدونه روانوي نو برید د دوو کسانو منځ کې چې کوم حد فاصلي دو کسانو منځ کې چې کوم فیصله کن لیکي د دوو کسانو منځ کې چې کوم دواړه رضا شي وي او حق د هغوی جدا شي دې ته برید وي نو تاسو به هم داسې خلقو سره واسطه راغلي چې بعضې کسانو دا یو خارخي برید کې ګوتې ول یا به برید کې ډکې نه هلئ یا به برید کې ډکې وي یا به برید ګټه ورته کوي یا به رسته کوي ته ترنه تپوس وکړي چې هلکه د برید ګټه دې ولې وړه قوله سړی هغه دا بوټونو کې دا ساوري ګرځي اجو رغړولی خو چې لوګ باندې کنده مې وکړه دا مې خښه کړه چې دا ونه ډقېږي نو هغې کې به هغه انچه دوتلی یا به یو مطلب دا د یو لیش دنده ننوتې دومره شیخ به نه تلی نو په لیش باندې به څه وشي ها کار به د ده وشي نو د چا نه چې یو لیش ځای یا یو انچه ځای قبضه کړي د هغه څه نه کېږي خو چې چا قبضه کړو د ده کار وشو څنګه کار یې وشو که ستاسو خیال راځي چې کله په دنیا کې یو سړی یو ښه کارنامه وکړي مطلب دا د کرکټ کې مین آف دی میچ راغی په سکول کې اول نمبر راغی یا یو غټ کار یې وکړو دویم واده یې وکړو یا یو بل یو کارنامه یې وکړو وټې وګاټه نو هغه ته خلک هرونه اچي هرونه ورته اچوي ډولګي باجي ورسره ولی کېږي تاړی ورسره ولی کېږي نو دا کم سړي چې فتح وکړه او د بل سړي نه یو انچه ځای واغسته یا یو لیش ځای واغسته دا فتح وکړه نو قیامت پر ورځ باندې به الله پاک دته هار واچوي دته به قیامت پر ورځ هار واچوي دقه د چې کوم ځای ګټلی دا به دې ځای نه واخله تر ځمکې اخري سره پورې به ټول وکنیستی شي
دا به راووښکلی شي دا به د ده غاړې ته واچي چې دا ستا هر دی تا ځمکه ګټلې وه دنیا کې په ناجایزه په غلطه په 2 نمبرۍ منې او دارنګې په غلطۍ منې په دروغو منې تا ځمکه ګټلې وه دا تاله موږ هر راکه راځه اوس دا هر ځان سره راوړه دا هر به درته اچولی شي دا نبي علیه صلات وسلام ووایي چې دا هر به درته اچولی شي ولې ګټه یې کړده که نه ځمکه یې ګټله نو برید کې چې کوم سړی ګوتې وایي برید کې برید کې ګوتې وول قطعا حرام دي داسې حرام دي لکه چې څنګه شراب حرام دي زنا حرام دي غلا حرامه ده ډاکه حرامه ده سود حرام دي داسې برید کې هم ګوتې وول حرام دي تر دې چې تا په یو برید کې په یو ډکې منې دغه ډکې ولې نه د وښو ډکې ولې نه ستا پې شک راغی چې دا به ورته وي که به ریسته وي دا به زما طرف ته وي که دا به د پلانکي طرف ته وي ستا پې شک راغی نو هغه بیا پرېږدې نو چې تا کله پرېښودو نو د هغه بل سړی چې کله راغی او هغه کله وکتل چې دا وښو ډکې ده پرېښې دی چې دا زما دی دا زما دی نو چې تا ورته پرېښې دی هغه ځان له وریبل نو تا له ریبل ناجایز اوس هغه ځان له وریبل دا جایز شو ځکه تا ورته په خوشحالۍ پرېښودو هغه له جایز شو دواړه حرامونو بچ شو پخوانی خلق دومره نیک خلق و نیک علماء کرامو مختلف قصې ذکر کړي دي یو کس هغه ولګېد بل سړي منې ځمکه خرڅه کړله د خلقو د الله نه د یرې دغه چي بل منې ځمکه خرڅه کړله چې کله یې خرڅه کړله هغه هغې کې ځان له کور جوړو یا څه نو چې کله هغه کودی شروع کړل نو هغې کې هغه څه سره زر خزانې جواهرات او دا شیزونه یې وموندل چې کله یې وموندل نو دا یې راجمع کړه دا خزانې ټوله راجمع کړه او دا یې په یو تیلی کې او کڅوړه کې او څادر کې شیشي کې واچوله دا یې ټوله ویړله هغه سړي کره چې چا نه ځمکه اخیستې وه هغه ته یې دا واخله ما تا نه ځمکه اخیستې وه او هغې کې دا شی ما کودی کوله کار مې کوی دا شی پکې راوتی دی دا سره زر دی سپین زر دی او دا خزانه پکې راوتی ده نو لحاظه ما ځمکه اخیستې خو ما تا نه خزانه خو نه ده اخیستې دا خو ستا ده دا ته واخله کله چې هغه ته یې ورکړل نو هغه نه دا خو زه نه اخلم ما تا من ځمکه خرڅه کړ ده دې کې خزانه ده او که دې کې هر شی دی ټول مې خرڅه کړ زه دا نه اخلم دا ماله حرام دي نو یو وایي ته یې واخله دا ماله حرام دی بل وایي نه نه دا ستا دي ماله حرام دي جنگ په تاریخ کې اول ځل منې په دې دی چې زه نه اخلم عام طور سره جنگ خو په دې زه اخلم که نه اخیستلو منې جنګي ماله راکه ماله راکه جنگ په ماله راکه من دی خو دلته جنگ دی په نه اخیستلو منې یو وایي زه نه اخلم ځکه ما ځمکه اخیستې خزانه ستا ده بل وایي ما ځمکه سره د خزانې نه په تا خرڅه کړ ده جنگ جوړ شو فیصله قاضي ته لاړه قاضي ته چې کله فیصله لاړه قاضي چې دواړو طرف نه خبره واورېدله یو وایي جي ما ځمکه اخیستې ده خو ما دا خزانه خو نه ده اخیستې دا د ده ده دا ماله حرام ده بل وایي جي ما ځمکه خرڅه کړ ده سره ما ته څه پته وه خزانه ده پکې سره د خزانې مې خرڅه کړ ده که ما ته پته یې راوښکلې به مې وه که نه لهذا ماله حرام ده قاضي تپوس وکړو وي صحیح ده هغه یو ته ستا څو ماشومان دي وي دومره هلکان دي دغومره جینکۍ بل ته ستا څومره دي وي دومره هلکان دومره جینکۍ مشران پکې څومره یې تپوسونه یې وکړه هغه یو ته وي ستا مشر دي له واده کړی وي نه بل ته تا ورکړ د خپل لور نه د هغه یو لور یې راواغېستله او د بل زویله یې ورکړه رشته یې وله وکړه وي دا د ده شوله نکاح یې وکوله بیا ورته دا خزانه اوس راواخلی دوله ورکئ دا خزانه اوس راواخلی دوله ورکئ د دو شو دواړو طرف نه نو دې ته ویلی کېږي د الله نه یره دلته خو مونږ وایو چې بس راکوه بریدونه زمونږ د لاسه روان دي او خلق بعضې کسان چې په لاره منځي برید ګټله چې یو ورځ لته راپرېږدي کچۍ کي بله ورځ لته راپرېږدي روغونې ورته کي بله ورځ خو ورته کي دا خارښ چې کوم سړی کوي دی ذلیلی د ده د لاسونو د خپو د خولې د سترګو د بدن د کپړو حتی کې د ده د ګرځېدونو هم ذلت ساسي کوم سړی چې دې ته سره ګوري نه که نه دا سړی به ظاهري طور منې الله تبارک وتعالی په فضل و کرم سره دی به بلکل ظاهري طور منې به دی صفا مزېدار ښکلی ښکاري او دغه سړی چې دی شري سړی چې دی د ده یو نښه دا ده چې دی به په دې برید کې ګوتې وي بس د سره به ډکې د سره به کشۍ د سره به بیلچۍ د سره به لښتی
د سره به تبرګي دی به همیشه د برید ډکې اول نه وهي. نو لہذا بریدونه چې دي دې ته نږدې کېدل په دې کې ګوتې وهل دا ورته کول رسته کول دا قطعا حرام دي دا کار او دې نه شرم جوړېږي. په یو وجه حرام نه دي په زیاتو وجوهاتو حرام دي په یو وجه نه په ډېرو وجو حرام دي. خجي والله يحكم والله فیصله کوي لا معقبا نشته رستو کوونکی لحکمه دا غل فیصله وهو سریع الحساب او الله تبارک وتعالى زر حساب کتاب کوونکی دی. معنا دا دنیا سجون دی دیر سریخ 50 پیته کالا تیا کالا جون به تیر کی بیا به دین لاړ شي دنیا نن چې لاړ نو الله وی زر حساب کتاب بشورو شي زر بشورو شي حساب کتاب. وقد مكر الذين من قبلهم او یقینا چل ولک مکرک الذين كسانوا من قبلهم جدون مخکیو مخکانو خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تا مخکی چې څومره پیغمبران راغلي تا مخکی چې څومره کافر راغلي ټولو کافرو د پیغمبر خلاف مکرونه کړی دي. مکرونه سازشونه مونږ ولته سازش لفظ مشهور دی. داسې مکرونه کړی دي چې د دې پیغمبر لار څنګه بن کو دی پیغمبر ته تکلیف څنګه ورسو دی او وو څنګه وژنو دی څنګه د سره جنگو کو دی کلینه څنګه وباسو. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلافم دارالندوه کې مشوره شروع شو مشره سربراهی کوي ابو جهل تمام کافر راجا مدیب دارالندوه کې پدې کې ناصافه یو سپینګری والا ډیر ظاهری طور باندې پاک صاف ډیر یو ظاهری شکل لیا سره بهترین یو کس رادن د شو دوتنه تاسو کو چسو کې ناشنا کس رادن د شو هغه ورته یریږي ما زما تاسو غم یو دیو مسله یولا تاسو چې کومه مسله کې پښتو رشپه کې په دارالندوه کې راجم شي ما ته هم دا مسله لا زوم دې مسله کې هغه ورته راځم سره کې نه کې راسته. ابو جهل وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک سو کو څه فیصله کو څه چلو کو دومره قومونه تکړه تکړه خلق مونږ راجم یو د یو کس علاج مونږ نه کیږي د سره سو کو چا مشوره پیش کړل یثبتو کا واذ یمکر بک الذین کفروا کله چې تدبیرونه جوړول سازشونه کول ستاب بارکی کافرانو سوی لیثبتو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتړای سزه کې وتړای چې کله تاسو دې وتړا نو دې بداوت نشي ور کولای نو تړلې وي نو دماغ کې مشورې له چې کم کس راغله سپینګری هغه شیطانو نو شیطان سر وو چې نس کنه چې نه پیګنو مشوره مو ورکوا کړ ولی جی وکتا سو دې وتړای د قوم براشي د خپلوان رشتہ داران براشي دې پرانیزي کولاو به کی حل نه ده مسلې حل دانه ده بل مشوره پیش شورا او یخرجو کا د کلینه وباسي دی به موږ د کلینه وباسو نو چې کلینه وباسو نو موږ به زمون کلی بنه خرابېږي. شیطان وی چې نه کنه نه پیږئ که تاسو دې د کلینه وباسئ نو دی به زمون کلي ته راشي نو ما سره خدا غم دی زمون خلق به خراب کی. دا مشوره هم ټیک نه ده. درېمه فیصله وشوله ابو جهل وی چې ټولو قومونو خلق دی راجمع شي توری دی رواخلی دی هر قوم نه یو کس هر قبیلی نه یو کس دی تور رواخلی په یو ظلمن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی دی تور گزارونه دی ټول په یو ځلو کی نو چې کله په یو ځل په گزارونه وکړه نعوذ بالله نبی علیہ السلام به وفات شي چې کله دی وفات شو نو د قوم براشي موږ سره فیصله کوي
موږ به وایو اوس بس خبره بر دی نو دې کې خو څه کېږي نه. نو چې کله موږ سره فیصله کوي موږ به ورته وایو دې کې اوس څه کېږي نه، موږ به دیت ورکو، پیسې به ورکو، ډېرې زیاتې به ورکو، قوم له بوله پیسې ورکو، خبره به خلاص شي، دنه موږ ځان خلاص کړو. نو چې کله دا فیصله یې وکړله چې شیطان را پاڅېده وی هغه فیسبوک کې چې داسې شي وی زبردسته خبره دې وکړه، وی بهترین وی داسې سړی مشوره کې کېنوئ چې داسې صحیح صحیح مشورې ورکوي. حل د خبرې دا دی، حل د خبرې دا دی. فیصله په دې باندې وشوله چې بس دا چل به کېږي. کمیټي تشکیل شوله، تیاره شوله چې پلان کې به یو ځل باندې دا کار وکړي. خبره وشوله. بهرحال بیا اوږده قصه ده. نو الله وایي ویمکرون دو مکرونه کول، ویمکر الله، الله د هغو د مکر جواب وکړو. والله خیر الماکرین، الله غوره جواب کوونکی دی، الله د دو د مکر بهترین حل راویستونکی دی. د دو مکرونه کړي. نو دلته هم وایي قد مکر الذین من قبلهم، وقد مکر الذین، او یقینا تدبیر وکړو سازش وکړو، الذین کړو تدبیر کړو سازش کړو، الذین کسانو من قبلهم چې مخکې د دو نه دي. دا مکر دي ته ویل کېږي چې حقیقت کې هغه لکه زمونږ خلک هم دا وایي که نه چې پرېږده اوس څه مکر کوي، لکه ماشوم په ژړا شي دومره خوږ شي دا چغې به وباسي، دا یوه اوښکه به یې دغه عمر ورغړي ته به لکه هغه د دغه انځران ورغړي غټې غټې، نو هغه به خوږ دومره نه وي. دې ته موږ مکر وایو. مکر معنا دا ده چې حقیقت داسې نه ده لکه ته چې څنګه کوي، حقیقت دا نه دی. یقینا مکر کړو الذین کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه دي، یعنی نبی علیہ السلام نه مخکې چې کوم کسانو هغه مکر کړو، تدبیر یې کړو، سازش یې کړو. فلله خاص الله تعالی لرا اختیار دی، المکر اختیار دی جمیعا ټول، یا خاص الله تعالی لرا اختیار دی د مکرونو ټولو. معنا دا ته به یو سازش وکړې، په سازش کې به اثر الله چي، تاثیر به الله چي. تا خو به سازش کړی، هغه سازش کې ستا سازش چې کامیابی یا ناکامۍ دا خو الله کوي که نه. نو الله وی فلله المکر جمیعا، دا ترتیب ما سره ده. فلله المکر جمیعا، خاص الله تعالی سره دی المکر اختیار د ټولو سازشونو. یعلم پوه دی ما پاغ منی تکسبو چې کوم کار کوي کل نفس هر یو کس. وسيعلم الكفار، او زردا چې پوه بشي کافر لمن عقب الدار، چا د پاره دی ښه انجام د آخرت. کافر ته پته ولګي ښه انجام د چا دی. دنیا کې مطلب یو ځای کې نږدې کافر او مسلمان پاتې کېده چې مسلمان جنت ته لاړ شي او کافر ته جهنم ته روان شي، نو پته ورته ولګي که نه چې دا ښه انجام چا دی. د بوشانو مشانو ته پته ولګي بیا انشاءالله چې دا مسلمانان ته جنت ته روان شي او دا کافر ته جهنم ته روان شي، او ټولو ته به پته ولګي. خو الله دې موږ جهنم نه بچ کړي. اوس غټه خبره دا ده، هسې موږ دا دومره غټې غټې خبرې کوو چې کافرو ته وایو چې تاسو به جهنم ته ځئ، موږ به جنت ته ځو، دا چل به کېږي او دا چل به کېږي. څه پته لګي؟ نبي علیه صلات وسلام دا وفرمایل چې هیڅ یو کس په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی، هیڅ یو کس په خپل عمل جنت ته نشي تللی. عائشہ صدیقه غالبا تن تپوس کې یا رسول الله تو ما نشي تللی، تا خو ډېر عملونه کړ دي. نبی علیه صلات وسلام داسې لاس کېښود او زه هم نشم تللی. دا د الله په فضل دی سړی. الله فضل څه دی؟ الله فضل دا دی یو سړی به ښه کارونه کوي، نیک کارونه به کوي، غوره کارونه به کوي. یو کس باره کې نبی علیه صلات وسلام ډېر په دغه سره جنګېده، جهاد کې ډېر په بهادرۍ او غیرت سره جنګېده، ډېر په کافرو خلاف. نبی علیه صلات وسلام دغه باره کې پیشنګویي وکړه سړی جهنم ته روان دی، جنګېږي د مسلمانانو طرف جهاد کوي خو جهنم ته روان دی. وشوله زخمي شو. هغه چې کله زخمي شو، زخم خو چې کله سړي باندې ولګي لکه خپه، لاس، سر، غوږ کټ شي او پنډۍ ماته شي، زخمي شو، زخمونه پرې لګېدلي، هغه لکه مطلب برداشت نه کړه، هغه ولګېد خودکشي وکړه، ځان یې په خپله ووچه. نبي علیه صلات وسلام پیشنګویي رښتیا شوله. نو یو سړی به ښه نیک اعمال کوي، اخر کې داسې عمل سړي نه وشي چې هغه ټول ول ختم کړي، جهنم ته لاړ شي. نو الله فضل ضروري دی.
ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويا کسان چې کافران دي لست مرسلا ته خو نه لېږلی شې ته پیغمبر نه مرسل نه را لېږلی شې نه نبي نه پیغمبر نه د هغې جواب قل ورته ووایه زما پیغمبر کفا بالله کافي دی الله تعالی شهیدن گواه بیني و بینکم زما او ستاسو منځ کې ومن عنده او هغه ذات عنده منه ده ومن او قسم کوما پاغه ذات منی عنده چې هغه سره علم الكتاب د کتاب علم دی معنا دا زه په الله منی قسم کوم هغه ته د علم د جزا الله پیغمبر یو معنا ده دویمه ومن عنده او هغه عنده چې هغه سره دی علم الكتاب علم د کتاب معنا جبريل امین زما په نبوت منی گواه